خزی بخاون سره دومره مینه نه کړي لکه صحابو چې محمد رسول الله سره کړي دا. پلار به زوی سره دومره مینه نه کړي لکه ابو هريره چې محمد رسول الله سره کړي دا. شاګرد به استاد سره دومره مینه نه کړي لکه ابن مسعود چې محمد مصطفی سره کړي دا. نه به داسې شاګردان دنیا پیدا کی، نه به داسې یاران دنیا پیدا کی، او نه به داسې جانان د محمد مصطفی غوند دنیا پیدا کی. هر ورځ سړي له مخې ته راځي که نه راځي، خو چرته د سړي دې ته خیال نه چې زما د پلار روزي ګوري دی او که رنګې دي. دې ته خیال د سړي نه راځي چې زما د پلار دا ګیره اوږده ډېره ده که ګوره ډېره ده. دې ته خیال نه راځي چې زما د پلار په ګیره کې تور ویخت ډیر دی او که سپین ویخت ډیر دی. زما د پر رب العالمین باندې قسمی صحابه کرام الله محمد رسول الله له داسې ځوانان ورکړل چې هغوی د پلار د زیاته مینه محمد رسول الله سره کړې ده. ترمذي شمایلو کې وګوره د محمد رسول الله قد ته د هغوی خیال شوی دی چې قد څومره دی. ترمذي وګوره نو د محمد رسول الله د روزو اندازه صحابو لګولې ده. ترمذي وګوره، شمایل وګوره، فضایل وګوره، نو د محمد رسول الله د ګیری ګورواله صحابه ته معلوم ده. دا پته وتم ده چې ښکته ځنې سره د محمد رسول الله په ګیره کې څومره ویښته سپین شوي دي. دا ورته هم پته ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طبیعت پسه خفه کېږي او پسه خوشحالیږي. دا د صحابو مینه ده. شپېته کاله به تا سره یو سړی تیر کړي خو دومره دغه اوصاف چاته نه معلومیږي چې ګیره څنګه ده، قد څنګه دی. خو صحابه کرامو محمد رسول الله ته دومره نیغ کتلی دي چې د هغه د ګیرې احوال هم امت ته بیان کړي دي، د هغه د سترګو د بڼو احوال هم معلوم کړي دي، د هغه د قد او د هغه د ګرځېدو احوال هم معلوم کړي دي. دا د دې دلیل دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه داسې یو عمل نه دی صادر شوی چې هغه صحابو په قلم کې نه رابند کړی، داسې یو خبره ترې نه ده وتې چې هغه صحابو عملي کړی نه. دا محبت د صحابو د الله پیغمبر سره ګوره دومره مینه په کائنات کې بل چا سره نه ده کړې. ښځې به خاوند سره دومره مینه نه یې کړې لکه صحابو چې محمد رسول الله سره کړې ده. پلار به زوی سره دومره مینه نه یې کړې لکه ابو هريره چې محمد رسول الله سره کړې ده. شاګرد به استاد سره دومره مینه نه یې کړې لکه ابن مسعود چې محمد مصطفی سره کړې ده. نه به داسې شاګردان دنیا پیدا کی، نه به داسې یاران دنیا پیدا کی، او نه به داسې جانان د محمد مصطفی غوند دنیا پیدا کی. هر ادا د هغه محفوظ شوی ده. زمونږ دا دین مونږ ته کامل کړی دی. نو په داسې کامل دین کې چې سړي نه سنت ورک شي او بدعاتو پسې روان شي، دا څاروي سره په اخور د تړلی دی او که نه دی د تړلو. دکې خو عقل نشته، دکې خو پوهه نشته. او بیا د داسې عظیم شخصیت محمد رسول الله چې معصوم دی او د هغه کنیکشن اسمان نه تړلی شوی دی په وحي سره، ته هغه محمد رسول الله پرېږدې او په ځمکه یو امام او مجتهد پسې روان شي، یو پیر او فقیر پسې روان شي، یو استاد او یو ماستر پسې روان شي. والله چې دا د ګمراهۍ دلیل نشي نو بله ګمراهي کائنات کې کومه کیدی شي.